الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا، الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. دا سورة هجر 5 نمبر او 6 نمبر آیاتونه دي. دیکم دا اللہ دا عظیم و نعمتونو بیان دا بخبلو بندگانو باندی، او در حقیقت دا اللہ دا وحدانیت دلائل. خلق السماوات والارض، خلق الانسان والانعام خلقها. انعام جانور ہوتا وائی، اوخ، غوا، گڑی، چیلی، میخا، دیتا انعام وائی. والانعام او دا جانور چکم دی، غواوی، میخی، اخان، گڑی، چیلی، خلقها دا چا پیدا کری؟ اللہ. دا څلفاری پیدا کری دی؟ دا چال پارے پیدا کری دی؟ لکم کی دالام برائی نفعت، لکم مانا لنفعکم، ستاسو دا پایدے لپار، ستاسو دا فائدے لپارا. اس یو پایدہ پکی دادا نوری ہم دیری دی. لکم فیہا دفء، دفء مانا دا گرم والی اسباب دے جانوروں کی ستاسو لفارا دا گرم والی دا گرمائش اسباب دی. سنگا گورا دا دی جانوروں دا وڑیونا، دا اخ دا وڑیونا، دا گڑو دا وڑیونا، دا چیلو دا وجغنونا تاسو کپڑے جوڑوئی، کوٹھونا تینا جوڑوئی. دا غوا میخی اخ دا چمڑونا پوستین جوڑوئی.
دی یخو علاقوں کی یخنی موسم کی جمعی کی خلق پوستین اچوی پوستین دا دی جبی پشانوی هاگا دنین طول سروڑیوی و دا سی موٹاوی کنا اس دا پوستین ولی تاسو اچوی کوٹونا ولی اچوی واسکٹونا ولی اچوی کپڑی ولی اچوی دا تاسو دا سردین دا یخنین زان بچ کوئی کن اس دا کم فائدہ دا کدا جانور نوائی دا پوستینون کوٹون جامع دا بتاسو دا کم نکوالے والانعام جانور چکم دکنا خلقها اللہ پیدا کر دکنا لکم فیہا دفع ستاسو لپار دے جانوروں کی دا گرمائش دا گرم والی اسباب دکنا دا چمڑو نکنا دا غوا میخی اوخ دا چمڑو نا پوستینو نا تین جوڑوئی واسکٹو نا تین جوڑوئی کنا دا گڑو چیلو دا اخانو دا وڑینا کپڑے جوڑوئی کمبلی تین جوڑوئی کنا دا چیلی دا چمڑی نکنا مشک جوڑوئی کنا غڑکی تین جوڑوئی غڑک خو پیجن صدا برکت شای و غڑک دا غڑکی دا شملو چکم خواندو آغا خوان پشکی نشت غڑک بی رازوار اندکڑا یو سر بی دلتا بلرگی زوارن کو بل علتا چکم با کوچان خلقو یاد چابا جانور دیرو لو غڑک بوا یو خزب دلتا ورطوالارا و بل بالتا غڑچی غڑچ غڑچی غڑچ غڑچی غڑچ چی دا سی بی امو گلا بیا چی بی پا غڑک لاس ننی استی دا سی بی کولا کچ بی تین را غندول دمر کچ بی راویست دا دا غڑکی پایدشتا کا نشتا دا مشک پایدشتا کا نشتا چی دا غڑکی دا شملو کم ازائقا و آغا اس دا مشین آغا لارا نشتا یو کال ما دا کلی نا غڑک را غستا دل دا کراچی تا مورا ترا اولی گل خواہ وقت کی پریج نو کنا بیا خرابی دا کنا لکم فیہا دفع ستاسو لپار دے جانوروں کی یعنی دا دی چمڑو دا دی وڑو کی کنا اسباب دا گرم والد کنا ومنافع نور یوم پکی دیری فائدے دے منافع دا نفع جمد نفع مانا یو پایدا منافع مانا بیشمار پایدے کنا پایدے چشید کنا گڑا چلی غوامی اخرا علوشی کنا پیتنا علوشی دا پیونا چیون پا خقرویس کی کنا دا سیون پیوس کی کنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چہار یو شئی چتا اخورے یا اس کے نو دا دعا بوائے کنا چا اللہم بارک لنا فیہ ورزق خیرا منہ خدا ادا کم شئی چی ما اس قیامی اخور دیکی برکت رات واچی وکنا دین بل بہتر شئی را کرائے پی چکل اس کے
نو بیا به دا دعا نه غواړي چې د دې نه بهتر راکړه بیا به دا وایي چې خدایه دا پی راته زیات کړه ځکه د پیو نه بل بهتر رزق شته نه که نه اللهم بارک لی فیه وزدنا منه خدای دې پیو کې برکت راته واچوه او دا را زیات کړه که نه بیا د دې نه ماستوم جوړوئ که نه ماستو نه شوملې جوړوئ د شوملو نه کوچ را وباسئ د کوچو نه غوړي جوړوئ که نه اصلي غوړي دا څومره فایدې شوې که نه د نسل فایده ده که نه د دغه جانورو بچي پیدا کېږي د هغو بچي که نه د هغو بچي یو څو ګډې چیلې دي که نه کال فصلو یره مشي که نه ګډه چیلې کال کې یو بچی راوړي د قرباني ورځو کې داسې عامو ورځو کې څومره ډېرې ذبحه کېږي که نه بیا هم نه د ګډو رمې ختمې شوې نه د چیلو رمې ختمې شوې نه د اوښانو ګلې ختمې شوې که نه نه د غواګانو ګورمونه ختم شو رمې ختمې شوې سپی څو ورځې پس اووه اته بچي راوړي که نه نه څوک سپی ذبح کوي نه سپوی ذبح کوي که نه خو چېرته چا د سپو رمه ونه لیده د حلال مال کې څومره برکت ته که نه ومنافع او د جانورو کې نورې فایدې هم ډېرې زیاتې دي که نه ومنها او د دې جانورو نه بعض چې کوم دي که نه تأکلون تاسو یې خورئ که نه غوا میخه او حلال کړې خورئ که نه ګډه چیلې حلال کړې وې خورئ که نه ګډ وساتې ها چې کوم علاقې یخې دي یخو علاقو کې خاص کر د پښتنو علاقو کې دا نور قومونه خدای د دې خوند نه محرومه کړي دي یو پښتون قوم ده چې خدای دا ذایقه ور باندې څه کولې ده چې کوم پښتون قوم یخو علاقو کې اوسي هغوی ګډان اوساتي ګډ ښه تیار کړي چې جمع راشي ګډ ذبح کړي بیا غوښه را ځوړنده کړي هوا کې غوښه وچه شي بیا په ژمي باندې لږ لږ پخوي شوربات یې نه جوړوي او خوري هغه کې چې کوم ذایقه ده لاندی ورته وایي چې په لاندې کې کومه ذایقه ده هغه بیا په بله غوښه په بل شي کې نشته خو دا ذایقه دا خوند خدای صرف په پښتون قوم باندې څکلی ده دا نور دې نه محرم دي که نه نور خو به تھوڑا سا چھوله لاؤ تھوڑا سا لوبیا لاؤ تھوڑا سا مرچی لاؤ بس ټول عمر یې په مرچو کې تیر شو د دې دبلدینانو ټول عمر یې په چولو کې تیر شو که نه ټول عمر یې په حلیم کې تیر شو حلیم ومنها او د دغه جانورو نه علاوه تأکلون تاسو تینا خورئ خوراک کړئ که نه چې زم وشي که نه ذبح کړئ خوراک وکړئ عربو ته هم ته ور وخوښو که نه د وخوښه ورته خوښه وه اوښان به ذبح کول نن سبا هم اوښان ورته خوښ دي که نه ولکم علاوه استاسو لفارا فیها د جانورو کی کنا جمال زینت کنا حسن دا جانور چې دی دا استاسو لپاره د حسن د خایس د زینت سبب دی کنا ہر وقت لیکن خاص کر دا کم وقت کے ډیر د زینت د خایس سبب دی دا جانور حين تريحون وحين تسرحون
حين تريحون خاص کر اغا وقت کی دا جانور ستاسو لفارا دا زینت دا خائص دا حسن اسباب دی کنا چکل تاسو دا چراغانا کنا دا سارانا دا غرنونا دا چراولونی ما خام ٹیم کی کور تراولی کنا وحين تسرحون او پا اغا وقت کی کنا چکلی تاسو سہار ٹھیم کی دا کورنی واپس شوی کنا دا چراغا طرف تا سرولو لپار ساراتا لیکن دلتا اللہ دا ٹکی مخ کی کو حین توریحون چستاس لپار اغا وقت کی زینت حسن زیادتا دا جانور دا حسن او دا خیس سبب دی چکلی تاسو ما خام ٹیم کی واپس راولی کورت دا ٹکی زکا لامخ کی کو که تاسو کلی کی وقت تیر کڑی وی بعض دا سی کلی وی خاص کر دا پختنو علاقہ کی چلوی کلی محمد حسن بھائی تا پت ما محمد حسن بھائی پخوانی خلق منتحر چا معلوم منتصر آگانی معلوم دی دا خار جون معلوم غٹ کلی وی سل کور کلی وی 200 کور کلی وی 300 کور کلی وی زیاد کم دا یو کور 10 گڑی چیلی وی دا بل 30 وی دا بل 20 وی دا چا چمروی دا چا چمروی دی ټول کلی یو شپونکای نیولی یو شپونکای دا چرولو لپاره مزدور ورته نیولی وی دا دی ټول کلی دا 10 20 50 دا دی ټولو کورو دا گڑی چیلی را جمع کړ ساری شپونکای او باسی چرولوت بیا شپونکای ما خام ٹیم کی رمراولی ما خام ٹیم کی چدا مازیگر منز خلق جماعت کی اکڑی زر زر دی کلیوں کی بیا زر زر اوزی دا کلی نا بہر کین دا رمی پا انتظار وی دا خپل مال پا انتظار زای معلوم کری اور تا پتوی چرما دا دی خوان راجی اول پا انتظار ناشت دا ما خام ٹیم کی چی رما واپس پونکای راولی دا گڑی چلی چرازی خیٹی ام ڈکیوی دا تشی خالی نی مڑیوی چراغان رالی غلان زی ام ڈکیوی دا پیوانا دا مالک چی دا سورتا گوری دا سترگی پیخیگی ایو بلتا وائی فخر پکڑی چی مرتا غزما بیزی تا اگورا غزما چیلو تا اگورا ماشاءاللہ تا غلان زی تی اگورا یو نیم 2 کلو پیخو پکی دکنا اگڑی تا اگورا دا خبر کړی دا رمې دراتلو نمخ کم رسوم رمه چې راشي بیا دی جانورو ته خدای کم شعور ورکړی ده دی محله کې به 300 کورونه زیات و کم به دا رمه چې کلی ته راشي چې رانږدې شي بیا دا لنګې ګډې چیلۍ دا بیا بې اختیاره شي نی مالک کنٹرولولی شی نی شپونکی کنٹرولولی شی بیا ناری وحی نا ما ناری وحی خپل کورتا مندی وحی محلہ کی با 300 کورونوی دا ہر کور گڑی چیلی اخبر دروازے تا ادری 300 کورونوی دی بیا دا کلیو لولو قلاغانی وی لوی لوی کورونوی کورتی ننور کی دبل کورتی نور جی چا اخبل کور دروازه بندوی گیٹ پخکری دا شروعی پخکری اور اوئی گیٹ ور کلاو کلی
او چغې وي د دې لنګو ګډو چیلو چغې وي د بچو محبت دي وي بچې کور پاتې دغه وخت کې چې د دوی چغې شي بچو ته هم پته ولګېږي چې میندې م را ورسېدې بچي هم چغې وهي بچي هم چغې وهي اوس دا چغې ولې وهي که نه للإبل رخاء وللشاء ثقاء يجاوب بعضها بعضا دا چغې چې وهي دا غړي چلې دا میندې بچو ته جواب ورکوي او بچي دې میندو ته جواب ورکوي چغې به تاسو اورېدلې وي که نه لیدلې به مې کلي کې که نه دا سره پوهېږي چې موږ را ورسېدو بچي هم د دوی د محبت لپاره د فراق لپاره خوشحاله یي چې بس فراق ختم شو میندې م را ورسېدې بیا چې را اولوشي دیګ دومره ډک دیګ ډک کړي د پویو نه بل دیګ دغه نفس بچي ور پرېږدي چې بچي ور پرېږدي هر یو بچی د خپلې مور نه لاندې شي که په غلطي یا په جلتي سره د بلې نه لاندې شي د هغې غولانځ رانیول کوشش وکړي هغه ډغره ورکړي واپس لاړ شي خپلې مور ته په لاس یې نه ور اچوي چې دا ستا مور ده دا ستا مور ده ته به دغه مور روې دا نشته دا هدایت چا ورته کړی ده دا قرآن کریم کې الله فرمایي خلق كل شيء فهدى هر شي الله پیدا کړو بیا الله هدایت ورته وکړه د خوراک د سکلو د ژوند تېرېدلو لارې خدای راښودلې که نه چیلې لنګه شي چیلې بچی لوند وي ډارې کې په خپله ژبه وڅټي چیلې وې څټي ډارې په خپو باندې راپاسي بچی که د سر خواته داسې خوله وړي که نه لاندې مور داسې لږ دې که ورکړي چې وروسته شی هغه بچی چې اوس پیدا شو څو منټه کېږي په خپو باندې ودرېږي که نه د مور غولانځه ته یې په خپله خوله کې ونیسېږي که نه بهر یې نه غورځوي ځان ترې راکاږي دغه واره بچي ته کومه مدرسه کې کم کالج کم سکول کې دا تعلیم ورکړی شو چې د چیلې بچا دا غولانځه چې کومه ده دا ته دا ځان ته راکاږه تا ته به پی درځي ته به پې مړېږې ستا جسماني طاقت به برابر وي که نه دا چا ورته ښودل داسې هر شي ته خلق كل شيء فهدى هر شي می علاوه پیدا کو بیا ملار ور اخودلې که نه ولكم فيها جمال ستاسو لپاره د جانورو کې الله وای جمال د زینت حسن د کنه حين تريحون چې کله تاسو دا جانور غړي چلې واوي میخي او خان د چراغان سرولو د ځاینا ما خام ټیم کې کور ترا ولې کنا وحين تسرحون او هغه وخت کې چې تاسو دا غړي چلې او خان
غواوی میخی کنا د څرولو لپاره سهار ټیم کې واپس چراغاته شړی کنا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل صحابه ویل ما من نبی الا وقد رعى الغنم او صحابه 1,24,000 انبیاء چراغلی دی داس یو پیغمبر په مقدس مکه تیر شوی نه ده چې ګړې چیلې نوی څرولې کنه پر پیغمبر باندې الله چیلې څرولې دی ځکه د چیلې مزاج کی شرارت دبل واخه خوري دبل فصل تزي په دیوال خي جورانه کړي د امت مثالم د چیلو اوس شپونکای به د حوصله نه د صبر نه کار علی کچلی د بل چا واخه اخري دیوال او خيجي نو شپونکای به پاغه ډنډه باندې پخپا نه وای ځکه بیا هو ګډه شو لا حوس نبی په سر وای بیا همړش حوصله نه بکار علی دغه شان د امت مثال دا د چیلود یو به حرامو طرف ته منډي وي بل به زنا طرف ته منډي وي بل به څه طرف ته منډي بل به څه ته منډي وي پیغمبر د صبر د حوصله نه بکار علی او انبیاء د صبر د حوصله نه کار اخیسته ده کنه قالوا وانت يا رسول الله صحابو تفوسو کو یا رسول الله تاسو وای چار پیغمبر چلی څرولې د کنه وانت یا رسول الله تاسو څرولې د کنه تاسو څرولې دي قال نعم جناب رسول الله ویل آو ما هم غړي چلی څرولې د کنه د نبوت نه مخکې الله را باندې چلی څرولې کنه د چا چلی تاسو څرولې دي جناب رسول الله ویل زماري زاعي مهر حضرت حلیمه سعدیه چوا چې مالک می مور پیرا کړي وی حلیمه سعدیه ما د حلیمه سعدیه غړي چلی ور څرولې دي کنه غړي چلی څرول ساتل دا سنت الانبیاء دا برکتهم بفکی کنا او جمال حسن هم پکی وکنا او چو کس کلی کی اوس او د کلی ژوند دی خدای طاقت هم ورکړی وي او بیا هم غړي چلی نه څروي غړي چلی بیا هم نه ساتي او اوس په کلی کې نو دا به ډېر لوی بدبخت وي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين